बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थार थार प्रोत चारा ठोर न कुसायला, थार थार प्रोत चारा ठोर न कुसायला, د پښتون یوا د پښتون وطن ګریوان د لیونی دی. تار تار پروت چارا ټول نو کوسایله، د پښتون وطن ګریوان د لیونی دی. پر سټیج یا په دریځ ناست د پښتو ادبشن شناخت او پیچان او تاسو ټول په تالار کې، زه د ټولو تر مخه د عبدالستار رایاب کندغر ادبي کاروان ډېره مننه کوم. یو داسې مثبت قدم یې واخیستی چې زموږ د لیدلي خوب تعبیر یې نن راکړی. آزاد صاحب ناست وي، په ډېر ارمانجنه لهجه د دا ویلې وزهیر ته چې کله به هغه ورځ وي چې پښین او د پښین لیکوال ټوله پر یوه کمبله، پر یوه چوکاټ، په یوه تالار کې موږ سره کښېنو، موږ سره واورو، موږ سره ووینو. هغه ارمان یې پوره سولو. او ځکه پوره سولو چې د لیکوال خصوصا د شاعرانو متعلق دا ویل سوي دي چې شاعر نیمه ولی دی. بیت نیکه به څه ویلې؟ ول دلته دې د غرو لمنې زموږ کږدۍ دي پکښې پلنې، دا وګړي ډېر که خدایه، لویه خدایه، لویه خدایه. او داسې دا دعا قبوله سوله چې چیرې به لمر پرېوتی هلته په پښتانه پرېوتی. دومره سولو. خو د هغه پښتنو متعلق چې بیا کله نظر سولو، بیا کله مطالعه سوله، بیا کله تحقیق سو، بیا کله ریسرچ سولو، بیا یو داسې وخت راغلی پښتانه چې څومره ډېر سو هومره زیر سو. دغه دورم دی. او اوس خو دغه ناره ده، وی خیرات د پښتنو څه د پښتو دپاره غواړم. زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه تاریخ لري، ژبه یې تاریخ لري. آیا ژوند یې تاریخ لري؟ ژوند یې معنا لري؟ جغرافیه یې معنا لري؟ دلته آزاد صاحب وویلې چې د یو قوم د یو پیچان یا تاریخ څلور ستونه وي. زه د څلورو سره محدوده کوم، زه هم درې دي. یوه یې ژبه ده، یو یې کلتور دی، یوه یې جغرافیه ده. او پښتون په دا درو سره واړو باندې غني دی. داسې غني دی. زما سره تېره ورځ هم چا پوښتنه وکړه، په انټرنیشنل فورم یې وکړه چې د پښتانه یا د پښتانه د خاورې درګردو لوی دشمن څوک دی؟ شاید تی زما سره اتفاق ونه کوي. هر یو دشمن نه لري، خپله جغرافیه یې دشمن ده. په دې دشمنه ده چې د وسایلو ډکه جغرافیه لري او د دنیا نظر د ده پر جغرافیه دی. او دی چې د جغرافیه په دفاع دی. داسې بدنصیبه اوس سړی په کوم اړخ وګایېږي؟ د لیکوالان ناست دي، تر ما پوهان ناست دي. ظفر کاکا خیل یو کتاب لیکلی دی، په 38 کاله ریسرچ دی، 38 کاله، 2 عمر دی. او زه خو دا کتاب د پښتانه په کور کې دوسې ضروري بولم، کله په بدن کې چې روح وي. پښتون د تاریخ په هنداره کې د هغه پر یو پیج دی لیکي
چې پښتون یو داسې بد نصیبه قوم دی د مځکې پر سر چې په هر زمان کې دغه به ښه کار ته بد ویل سوي دي. آزاد صاحب د لیکدود خبره هم د 2.5 زرو پورې وکړه. تحقیق دی، ریسرچ دی، معلومات دی، نالج دی، علم دی. زه در 2.5 زره کاله مخکې بیا یم. د بامیان کتبې چې دي چې علمي ژبپوهانو ته ځي او چې هغه یې معلوموي چې دا باندې پښتو لیکل سوې ده، نو هغه پښتو خو لیکدود باندې معلومېدله چې ستا 5.5 زره کاله پر تر ثابتوي ستا پکې. او بیا د مایوسۍ خبره هم نه ده. یو ژبې ته یو قوم ته ریاست وده ورکوي. اسلام آباد سته یو لایو پروګرام ده د اردو ده، په هغه کې یو داسې کراس کوشچن زما څخه وکړي چې ته د اردو ادب یې او پښتون یې، د دواړو ژبو کې دي دعوه ده. ما دعوه مې نه ده، ستا پوښتنه څه ده؟ ولهیا پښتو ادب داسې ژوندی ادب دی چې هغه دې د اردو سیالي وکړي. ما ویلې پښتو ادب یې سیالي نه کوي. پښتو ادب چې دی هغه د اردو ادب دروند دی. په مثال زه در کومه چې د علامه اقبال یو شعر دی، واقعي شعر دی، معنا لري، مفهوم لري. د هر پاړه لیکه څه د هر انپڑھ هم زده دی، ځکه زده دی چې شعر دی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ار تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مار ژوندی دی، لیکن په پښتو ادب کې در دې زورور شعر پروت دی، په معنا هم په مفهوم هم. هغه هم د بشر د تقدس په حواله دی. لیکن اردو ژبې ته د ریاستي سرپرستي حاصله ده. تشهیر پروت دی. مالکم شعر چې زه درته وایم، ما په 55 کاله عمر کې زده کړی دی چې ما چې ډېر زه دعویدار یم چې لیکوال یم. واغه چاته به بیا چیرې ور معلوم وي چې هغه عام پښتانه دي. ما تاسې علمي ژبپوهانو پک شعر دی چې د معنا او د مفهوم په حواله کوم شعر دروند دی، دوی د بشر په حواله. کعبې ته سجدې کول د خوار تندي عادت وي. کعبې ته سجدې کول د خوار تندي عادت وي. انسان په تندي پسې کعبې را واړوه. کوم تقدس یې دی؟ زموږ لویه بدبختي دغه ده چې زه یې وینم. لیکوالان خپل ډیبیټس نه سره لري، خپله ناسته نه سره لري. نن یو داسې پلیټفارم باندې عبدالستار رایاد صاحب او د ده ملګرو موږ سره یو ځای کړي یو. راسې نن پر دغه ځای پر دغه سټیج دغه واده وکړو چې آینده به موږ سره دغسې یو چې د هرې ټولنې پروګرام وي، یو اواز یو لاس وي. په دې چې زه یوه بله خبره کوم چې په دنیا کې ښارونه چې دي هغه په نمو سره پېژندل کېږي. زه د عموما دا خبره کوم. پښین یو داسې ښار دی چې هغه په شخصیاتو سره پېژندل کېږي. صاحبزاده حمیدالله صاحب د 100 ته قریب کتابو د جدید ادب د نثر او د نظم چې اردو ادب او انګریزي ادب یې ځان ته متوجه کړی دی. نوم فیګر پروفیسر راز محمد راز ته دا ښاغلی. د ولسي ادب شناخت او پہچان عبدالباری اسیر صاحب. محقق او مورخ عبدالکریم بریالی صاحب.
دا د پښتو د جنوبي پښتونخوا نه زه دا خبره په دعوه سره کوم چې د پښتو ادب څخه دغه څلور نمونه ته ماینس که ستا په ادب کې پاتې چې مې تاریخ در مکمله کړی دی مې نظم در مکمله کړی دی جدید ناول په جدید موضوع بیخي نږدې راته ناست دي نهیم آزاد صاحب چې د هغه کتابو چې ما ته یې نمونه دي اورېدلي د اردو څخه په پښتو در ترجمه کړي ستا چوکاټ ته ستا وکور ته ستا بیټک او په موږ کې دومره شی نشته چې موږ دغه کتاب مطالعه ناول نګار سوړ بوی یو سمبولیک ناول د پښتو ادب د پښین په ښار کې لیکل کیږي و دنیا ته ځي خلک ډایلاګ پر کوي کالمونه په لیکي موږ داسې بدنصیبه یو چې د بل په ستورو پسې ځغلو په خپلو لمرو باندې مې په خپلو لمرو کې مې سترګې بریږي خبرې هم شته بیا دا د نن ورځې د اهمیت په حواله د هدف په حواله د تاریخ په حواله زه ستاسو وخت هم راکړم زموږ لوی ټارګېټ زموږ لوی نظر چې دی هغه په زبان وسلو باندې دی نه او ما در ټول مایوسي خبره نه ده دا ژبه داسې شی ده نه کله دا انسان چې مري دا ژبه مړه کېږي اوس هم په دا دنیا کې د یوې ژبې والا یو انسان ژوندی دی او که دی مړ شي دغه ژبې هم ورسره مړه شوه د درو انسانان هم شته چې ژبه یې بده د ود هم شته لیکن موږ مایوسه نه یو اخري خبره زه دا کومه چې اقوام متحده نوم یا اداره موږ ټولو ته معلومه ده چې پر هغه سټیج باندې د وخت څخه یوه ژبه مسلطه ده هغه ژبه د لا به مسلطه وي لیکن پر دا سټیج که یو وار ژبه ویل سوې ده هغه پښتو ویل سوې ده هنر محمد ترکي وویله د دې قوم پېچار د دې شناخت پېچار د مایوسي خبره قوم ژوندی دی ژبه ژوندی دی همه په هغه صورت کې که موږ دوی ټولو سره یو اواز یو لاس جهان جهان مننه